أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. الف لام میم خدای عالم دی پمانا دی حروف و پمراد خپل. ذالک الکتاب لا ریب فیه دا هغه کتاب دی چې د دې په حقانیت کې هیڅ شک شبه نشتا. هدى للمتقین ہدایت کون کے دے لار خودن کے دے دا کتاب للمتقین دا اللہ نہ یریدن کو خلقتا. الذین یؤمنون بالغیب اغا خلق کیا وی یقین کئی ایمان روڑی بالغیب بغیر لیدلو کہ کم سیزونا اللہ خبر ورکڑی دی پیغمبر علیہ السلام خبر ورکڑی لیدلی ندی و پاغی باندې دا اللہ دا قول دا پیغمبر علیہ السلام دا قول مطابق یقین کی. ویقیمون الصلاة او قائمی مانزل را ومما رزقناهم ينفقون او بعض دا اغسنا رزقناهم چې موږ دوی ته روزي کړي دي ورکړیم دي ينفقون د الله په لار کې خرچ کوي. والذین یؤمنون بما انزل الیک بل صفت د متقیانو داري کہ دوی ایمان روڑی بما انزل الیکا پا اغی کتاب باندے کہ نازل کرے شوی دے تا تا. دا سلورم صفت دا متقیانو دی. یؤمنون بما انزل الیکا وما انزل من قبلک اغا کتاب چې پیغمبر علیہ السلام ته الله ورکړی دی هغه قرآن دی. نو په دې باندې مضبوطه عقیده لري چې دا د الله د طرف نه پیغمبر علیہ السلام ته ورکړی شوی دی. وما انزل من قبلک او په هغه کتابونو یقین لري ایمان پر وړي چې د الله د طرف نه مخکینو پیغمبرانو ته ورکړی شوی دی. پیغمبر علیہ السلام ته وایي وما انزل من قبلک ستانه مخکې نورو پیغمبرانو ته نازل شوی دی. دا الله پاک د طرف نه د هدایت د پاره یو سلو سلور کتابونه نازل شوی دی. 104 کتابونه او داغه تقسیم داسې شوی دی چې 10 صحیفه آدم علیہ السلام ته ورکړی شوی دی او 50 صحیفه
شیس علیہ السلام ته ورکړي شوي دي او 13 صحیفې ادریس علیہ السلام ته ورکړي شوي دي او 10 صحیفې ابراهیم علیہ السلام ته ورکړي شوي دي نو دا 100 صحیفې شولې صحیفې واړه واړه کتابونه 4 غټ کتابونه دي تورات موسی علیہ السلام ته ورکړي شوي دي انجیل عیسی علیہ السلام ته او زبور داود علیہ السلام ته او قرآن پاک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړي شوي دي نو د متقیانو دا صفت ته چې والذین یؤمنون بما انزل الیک متقیان هغه خلق دي یؤمنون چې یقین لري مضبوط عقیده لري بما په هغه قرآن انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی وما انزل من قبلک او په هغه کتابونو ایمان لري مضبوط عقیده لري یقین لري چې نازل شوی دی من قبلک استانه مخکې پیغمبرانو ته وما انزل الیک نه مراد دغه آسمانی کتابونه او ټول هغه تعلیمات چې دغه پیغمبرانو ته ورکړي شوي دي پیغمبر علیہ السلام ته ورکړي شوي انزل الیکا د دې نه مراد هغه تعلیمات دي چې پیغمبر علیہ السلام ته د الله د طرف نه ورکړي شوي دي که هغه په شکل د قرآن مجید کې دي او که په شکل د احادیثو کې دي وما انزل الیک نه مراد قرآن پاک او د قرآن پاک سره د پیغمبر علیہ السلام احادیث هم دي ځکه دا ټول وحی ده وحی په دوه قسمه ده یو وحی جلی ده یو وحی خفی ده وحی جلی قرآن دی وحی خفی احادیث دی پیغمبر علیہ السلام چې د دین څومره خبرې کړې دي د ځانه نه دي کړې وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى نو وما انزل الیک نه مراد هغه ټول تعلیمات چې پیغمبر علیہ السلام ته د الله د طرف نه ورکړي شوي دي که په شکل د قرآن کې دي که په شکل د احادیثو کې دي او پخوانی کتابونه وما انزل من قبلک په دې د ایمان وروړلو مطلب دا دی چې پیغمبر علیہ السلام ته د پیغمبر علیہ السلام نړوان د پیغمبرانو ته کوم تعلیمات ورکړي شوي دي آسمانی هدایات ورکړي شوي دي د هغې د حقانیت عقیده ولري چې دغه پیغمبرانو ته د الله د طرف نه څه راغلي دي دا ټول حق دي د خپل زمانې سره موافق او مناسب دي خو عمل بپا هغه څه باندې کې کوم چې پیغمبر علیہ السلام ته نازل شوي دي او د پخوانو شریعتونو خبرې دا زمنګم شریعت ته خو که منسوخ شوي نه وي شرائع من قبلنا شریعت لنا ما لم تنسخ شرائع من قبلنا زمنګ د پیغمبر علیہ السلام نه مخکې چې کوم شریعتونه تیر شوي دي شریعت لنا هغه زمنګ د پارم شریعت ته خو شرط پکې دی چې ما لم تنسخ چې منسوخ شوي نه وي او پخوانی شریعتونو کې کوم احکام چې منسوخ شو هغه زمنګ د پاره اوس نه دي یا کومې خبرې زمنګ د شریعت نه مخالف دي نه زمنګ د پاره نه دي دې آیات د طرز بیان نه یو اهم مسله بل معلومیږي هغه دا چې پیغمبر علیہ السلام نبی اخر زمان دی صلی الله علیه وسلم او دا پیغمبر علیہ السلام وحی دا آخری وحی دا دین پس نه بل پیغمبر راځي نه به بل وحی کیږي د قرآن نه رستو بل کتاب نشتا بل وحی نازلیدونکی نشتا نو دی آیات کی من قبلک ویل شوی دی او من بعدک نه ویل شوی وما انزل من قبلک د متقی صفت دار د مؤمن چې دی به ایمان وروړي په هغه کتابونو
انزل من قبلک چې ستا نه مخکې نازل شوي دي او کم چې رستو نازلیږي نو که فرض که رستو نازلېدو والا بل کتاب وي بل وحی وي نو د هغې خبر په دې آیات کې پکارو چې د متقي صفت دا دی چې په قرآن ایمان راوړي قرآن نه مخکې چې کتابونه نازل شي په هغې ایمان راوړي او که قرآن نه رستو بل کتاب راځي په هغې به هم ایمان راوړي نو که بل کتاب راتلی نو د هغې خبر ضروري وه خو خدای پاک دلته د راتلونکي بل کتاب ذکر نه دی کړی نو دې نه معلومه شو چې بل کتاب به نه نازلېږي بله وحی به نه راځي ځکه پخواني پیغمبران هغوی به د نبی آخر زمان صلی الله علیه وسلم پیشنګویي کوله او د قرآن پیشنګویي به هم کوله نو چې پیغمبر علیه السلام تشریف وروړو نو که بل پیغمبر راتلی نو د هغه خبر پکارو که بل کتاب راتلی بل وحی راتلی نو د هغې خبر پکارو عیسی علیه السلام د ځان نه رستو د پیغمبر علیه السلام زیری ورکړی دی دا قرآن ذکر کړی دی ومبشرا برسول زه تاسو له زیری درکوونکی یم د یو رسول یأتی من بعدی هغه به زما نه رستو راځي اسمه احمد دا هغه نوم به احمد وي صلی الله علیه وسلم نو چې څنګه عیسی علیه السلام د ځان نه پس د بل پیغمبر بشارت ورکوي نو که د پیغمبر علیه السلام نه رستو بل پیغمبر راتلی نو زمونږ پیغمبر علیه السلام به زیری ورکوي چې ما نه رستو به بیا بل راځي خو بل پیغمبر نه راځي نو زمونږ پیغمبر علیه السلام نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم دی دې نه پس به بل پیغمبر نه راځي نو ختم نبوت طرف ته په دې کې اشاره وشوله وبالآخرة هم یوقنون او په آخرت باندې هم دا خلک یقین ساتي نو دا د متقیانو پنځم صفت دې کې ذکر شو د آخرت نه څه مراد دی دار آخرت د آخرت کور وان الدار الآخرة لهي الحيوان بیشک د کور د آخرت جن بس دقه جن دی د آخرت کور جنت دقه جن د آخرت سمانا رستو راتلون کی او د دنیا سمانا د دنیا معنا نږدې او آخرت ته د دې وجې نه آخرت ویلی شي چې دا رستو راتلونکی دی آخرت رستو راتلونکی دی په آخرت باندې ایمان راوړل اگر چې ایمان بالغیب په لفظ کې راغلی دی خو بیا هم ذکر صراحتاً په دې غرض وکړو چې په اجزاو د ایمان کې د ټولو نه اهم جز دا دی ځکه چې دا د ایمان په تقاضو باندې د عمل کولو جذبه په انسان کې پیدا کوي په آخرت کې چې کم احوال پیښیږي لکه حشر نشر حساب کتاب جنت او دوزخ وغیرہ یا د مرګ نه پس په عالم برزخ کې چې څه پیښیږي لکه د قبر ثواب او عذاب وغیرہ نو دا ټول د دې جملې په مفهوم او معنا کې داخل دي په دې د ایمان او یقین کولو مطلب دا دی چې دا به په هغه طریقه سره بیچون چې رامنې په کومه طریقه سره چې پیغمبر علیه السلام خپل امت ته بیان کړی دی او په هغه مفهوم او مطلب سره د دې عقیده به لري په کوم مفهوم او مطلب سره چې صحابه کرام او سلف و صالحینو او د امت مسلمه معتمد عالمانو او امامانو امت ته ښودلې ده
په اسلامی عقیدو کې دا هغه بنیادی او انقلابی عقیده ده چې د دې په ذریعه د انسان په زندګۍ کې پورا او مکمل انقلاب راځي. د انسان جن کې د خراب اعمال او اخلاق او عاداتنا انقلاب د دنیا هیڅ یو قانون نشي راوستی، ځکه چې د دنیا ټول قوانین د انسان اندرونی او د زړه جذبات او کیفیات احساسات نشي بدلولی، خواهشات ولا نشي بدلولی. عقیده د آخرت هغه عقیده ده چې د دې په یقین سره د انسان اندرونی او د زړه تبدیلی راځي. نو دا هغه عقیده ده چې په دې باندې د اسلام په ابتدایي دور کې داسې یو پاک او صفا معاشره پیدا شوه چې د مسلمانانو شکل صورت، چال چلن، اخلاق، عادات چې به خلقو قتل، نو د زړه نه به د اسلام عاشقان شو. او نن مسلمانانو کې په دغه عقیده کلک یقین لرلو کې کمی راغلی دی. نو ذکر مسلمان معاشره و حالات په خرابېدو کې رس پر رس بد نه بدتر طرف ته روانه ده. وبالآخرة هم یوقنون، مخکې د ایمان خبره کیږي او دې کې د یقین خبره راغله. وبالآخرة هم یؤمنون نه وی، وبالآخرة هم یوقنون ویل. نو دا فرق د دې وجه چې د ایمان په مقابله کې تکذیب او د ایقان په مقابله کې شک او تردد وي. نو په دې کې دې ته اشاره وشوه چې د آخرت د زندګۍ محض تصدیق کول مقصد نه پوره کوي، بلکې د دې به داسې یقین ضروری وي لکه چې یو څیز د سترګو مخ کې وي. نو د متقینو هم دغه صفت دی چې آخرت کې د خدای په مخ کې پیشو حساب کتاب، بیا د جزا او سزا نقشه هر وخت کې د دوی مخ کې وي. نو د یقین لفظ ذکر راغی چې د دوی سترګو وړاندې وي آخرت او جنت او دوزخ او حساب کتاب، دا به د دوی د سترګو وړاندې وي. اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. هم دغه خلق په هدایت باندې دي د خپل پروردگار د طرف نه. اولئک علی هدی من ربهم، هم دغه خلق په هدایت باندې دي د خپل پروردگار د طرف نه. واولئک هم المفلحون، هم دغه خلق پورا کامیاب دي. یعنی داسې خلکو ته په دنیا کې دا نعمت ملو شو چې نیغه لار ورته نصیب شوه، او په آخرت کې به ورته دا نعمت نصیب شي چې هر قسمه کامیابی د دوی لپاره ده. د اولئک نه دغه مخکې صفاتو باندې موصوف خلق مراد دي، او دا گویا کې دا مخکې د پاره یو نتیجه شوه. نو دې کې دې طرف ته اشاره وشوه چې دغه صفتونه موجب او سبب د دې عظیم الشان نعمت د پاره وګرځېدل. لفظ د علا د پورتوالی او اوچتوالی د پاره او د قدرت لرلو په معنا راځي. نو دلته کې هم دا معنا شوه چې دغه خلق په هدایت او فلاح باندې پوره قدرت او اختیار لرونکي دي، لکه څنګه چې په سورلی سور انسان په خپل سورلی باندې پوره قدرت او طاقت لري. اولئک علی هدی، دوی په هدایت باندې پوره قدرت ولرو. اولئک هم المفلحون، مفلحون د فلح نری، او فلح په اصل لغت کې شق او قطع ته ویلی شي، شلول او پرې کولو ته ویلی شي. نو مفلح په یو مقصد کې کامیابی حاصلون کی توای، گویا کې مفلح د خپل مطلوب حاصلولو د پاره هر قسمه تکلیفونه او ګران سیزونه قطع کوي
او مقصد تزان رسئی. فكأن المفلح قد قطع المصاعب حتى نال مطلوبه. لکه مفلح چې ستړیواله او تکلیفونه قطع کړل او مطلوب ته ورسېده. او دقه رنګ د فلاح استعمال په فوز او بقا، یعنی کامیابی او باقی پاتې کېدل، په دې هم اطلاق کېږي. نو خلاصه د دواړو معنو دا راووته چې مفلح هغه چاته ویلی شي چې هغه خپل مطلوب مقصود ته ورسیږي او چې د کم څیز نه ځان ساتي د هغې نه نجات عمومي. نو د مفلحون معنا عالمانو داسې کړې ده، هم الذین ادرکوا ما طلبوا، دا هغه خلک دي چې بیا موندلې دي دوی هغه څه چې د کمې طلب کړی دی، خپل مطلوب عمومي. ونجوا من شر ما منه هربوا، او نجات عمومي د شر د هغې څیز نه چې د کم نه دوی تښتېدل غواړي. نو اوس معنا واضحه شوه چې د دغه صفاتو خاوندان په هغه نیغه لار چې دوی ته د خپل رب نه میلو شوې ده روان دي، او همدغه خلک په آخرت کې خپل مقصد ته چې د جنت حصول دی رسیدونکي دي، او د شر د دوزخ نه نجات موندونکي دي. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ان الذين كفروا بشک اغه خلق چې کفر کړی دي. مخکې آیاتونو کې د متقیانو صفت وشو، منعم علیهم چې انعمت علیهم فاتحه کې ویلی شوی، منعم علیهم هغه خلک چې انعام پې شوی دی هغه په دې 5 آیاتونو کې ذکر شو. ورپسې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، په دې کې هغه کافران چې زدیان دي هغه ذکر کیږي. نو د سوچه کافرو ذکر په دې 2 آیاتو کې کیږي. نو دویمه ډله ذکر کیږي. ظاهر باطن د اسلام دعوت نه انکار کوي او خپل ټول قوت د اسلام په مقابله کې صرف کوي، نو دغه خلک ایمان نه راوړي. اوس د دې خلکو نه چې دا ایمان نه راوړي، نو د پیغمبر علیه السلام زړه مبارک ته په خفقان رسي، ځکه د پیغمبر علیه السلام د زړه ارمان او تمنا دا وه چې دا ټول خلک د ایمان قبول کړي. پیغمبر علیه السلام په ټول امت ډېر مهربانه دی، نو د ټولو خلکو ایمان راوړل دی خواهش و چې د خواهش مطابق کار نه کیږي، نو بشري تقاضا دا ده چې بنده خفه کیږي. نو دې آیاتونو کې پیغمبر علیه السلام له الله پاک تسلی ورکړله، پریشانه کېږه ما، د دوی په باره کې فیصله شوې چې دوی ایمان نه راوړي. قاعده دا ده چې کله د یو انسان یو مطلوب حاصلولو کې خواهش لري او هغه خواهش نه پوره کیږي، نو پریشانی وي، تشویش وي، د زړه بې قراري وي. چې کله دې انسان ته یقینا معلومه شي چې زما مطلوب نه حاصلېږي او تمه ختم شي، هغه پریشانی کم شي او زړه ته یو قسم سکون راشي. نو الله پاک پیغمبر علیه السلام له تسلی ورکړه چې د دوی په باره کې دا خواهش مه کوه چې دوی به ایمان راوړي، دوی به ایمان راوړي، دوی ایمان نه راوړي، بې تمې شه، دوی نه بېغمه شه. نو د زړه د تسلی دپاره وله الله دا آیات راولېږه. ان الذین کفروا، بېشک هغه خلک چې کفر یې کړی دی، د کفرو څه معنا؟ کفر یې کړی دی. د کفر خپله معنا پټوالی، ستر،
ان الذين ستروا الحق عنادا بشک اغا خلق چې حق پټ کړی دی د عناد او د ضد د وجنا د کافرانو د ضد د وجنا حق پټ ک ولی دوی پیغمبر علیہ السلام نه پیژند ولی نه پیژند یعرفونه کما یعرفون ابناءهم دی پیغمبر علیہ السلام داسې پیژندل لري لکه څنګه چې خپل ځامن پیژني خو بیا هم نه مني ولې ابو جهل پیغمبر علیہ السلام نه پیژند چې حق پیغمبر دی خیم پیژند او سوزل د خلینو اقرارم راوتلی دی چې منم چې پیغمبر دی خو بس معلوم دی راته پیغمبر دی ولې ټوله مشري به د دي نه منم ښه پوهېږم چې پیغمبر دی خو یې نه منم ابو جهل ویلی دی نو دوی د ضد د وجې نه پیغمبر علیہ السلام نه دی منلی ان الذين كفروا بشک اغا خلق چې کفر کړي دي ستر الحق عنادا د ضد د وجنه حق نه دی منلي حق پټ کړي دي سواء عليهم برابر د خبره د دوی په حق کې انذرتهم چې ته ويره دوی لرا ام لم تنذرهم یا ان يره دوی لرا لا يؤمنون بی ایمان نروړي ایمان روڑی نا چې ایمان نه روڑی نو پیغمبر علیہ السلام ورته اسې وعظ و نصیحت کوي نو دا کار خو عبث شو او پیغمبر خدای د عبث نه بچ ساتي د پیغمبر علیہ السلام وعظ و نصیحت عبث شو دا د شان د پیغمبر سره خو مناسب نه چې عبث وکړي نو د دې جواب داري چې الله فرمای سواء علیہم برابر خبر د دوی په حق کې داسې ندی ویل چې سواء علیک استا په حق کې برابر را سواء علیہم د دوی په حق کې برابر را چې ته ورته وعظ او نصیحت کینو دی ایمان نه وروړي که نه کینو ایمان نه وروړي او چې ته ورته وعظ او نصیحت کې نو تعالی په اجر او ثواب درکېږي د آخرت ترقی په تا ته ملاويږي درجات دی نور مچتیږي نو کوه وعظ او نصیحت وعظ او نصیحت ورته تکوا ستا په اجر او ثواب شتا او چې دوی نه مني نو دوی خپل نقصان کوي ولی ایمان نه وروړي ختم الله علی قلوبهم مهر لګول دی الله پاک علی قلوبهم د دوی په زړونو باندې وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې ختم مهر ته وایي مهر په یو چټه باندې چې ولګيږي یو لفافه د ډاکخانې ته دی وړله او پاغه مهر ولګید نو هغه نه پس دغه لفافه بیا راغشتې شي چې راکه یو کیرخه پکې بل لیکم نه دا چې کول شي چې دا لفافه راکه پټي اسپړم یو کیرخه مې پکې لیکل خو هغه راته غلطه ښکاریته وباسم چې مهر ولګید نو که یو کیرخه ته وباسي نو نه شي استه که بل کیرخه پکې لیکې نو نه شي لیکلی نو د دې کافرو پزړه کې چې د پیغمبر علیہ السلام سره کومه دشمنی ده کم بغض دی نو دا د دوی د زړه نه اوزینا او کم هدایت چې د پیغمبر علیہ السلام سره دی او د امت له ورکی هغه دوی په دې زړه کې ورنه نه اوزینا د مهر لګول نه پس چې نه پکې زیاتولی شي نه پکې کمولی شي نو دقه شانتې د دوی په زړه کې چې کم کفر دی پکې دی اتی اوزینا او د بهر نه چې کم هدایت دی نو هغه پکې ورنه نه اوزینا بس نور پکې څه کېږي نه ان الذين كفروا بیشک اغا خلق چې کفر کړي سواء علیهم برابر خبر داوی په حق کې انذرتهم
کچره ته او یری دی لرا ام لم تنذرهم یا اون یری دی لرا لا یؤمنون دی ایمان نروڑی انذرتهم دا لفظ دا انذرتهم دا دی مطلب دے کہ انذار دے او انذار پا عربی کے دا سے خبر ورکول طویلی شی چی دا اغی نا خوف او یر پیدا کیگی انذرتهم او دا دی مقابلہ کے بشارت تے بشارت دا اغی خبر ورکول طویلی شی چی دا اغی پا وجہ خوشحالی حاصلے گی زیرے اس دا انذار انذرتهم کچرت او یریدوی نو دے انذار کی شفقت او مہربانی دا پا داسی طریقہ بانی یرول چاگے کی شفقت او مہربانی وی نو دے تا انذار وی لکا مور معشوم یری چا اور تا منیز دیکھے گا مار لڑم غند زناور تا منیز دیکھے گا نو دیتا انذار وی مور خپل معشوم د خطرناکو سیزونو نا یری خو په شفقت او مهربانه باندې نو دغه رنگ پیغمبر خپل امت یری د الله د مخالفت نا د عذابونو نا خو په شفقت او په مهربانه په دې امت مینه را محبت دې همدردی دې وسره نو د مخالفت د شریعت نه یری او د دې مقابله کې غل ډاکو چې راشي هغه م سړی یری ناغه کې شفقت وی نه نو د پیغمبر یرا دا انذار دی پیغمبر ته نذیر ویلی شي مخوف وته نه وی تخویف هغه یرا را چې هغه کې شفقت او مهرباني نه وي نه هر پیغمبر هر مصلح هر مبلغ د پاره ضروری ده چې د مخاطبینو د خیر خواهی او همدردی په جذبه باندې به خبره کوي انذرتهم ام لم تنذرهم کچره او یری ته دی لرا ام لم تنذرهم یا اون یری دی لرا لا یؤمنون ایمان نروړي ختم الله علی قلوبهم الله مهر لګولې د دوی پزړونو باندې پزړې ولا مهر لګولې دي نو د زړه نه بهر خبره اوزینا شرک او کفر بد اخلاق د پیغمبر دشمنی دا د دوی د زړه نه اوزینا او هدایت او د پیغمبر سره مینه محبت والا جذبه دا پکې ورنه نوزینا وعلى سمعهم او د دوی په دې غوږونو باندې په دې امور له مهر لګولې دي وعلى سمعهم وعلى قلوبهم د دوی په زړونو باندې قلوب د قلب جمع ده قلب د غوښې یو ټوکړه ده تاسو لیدلې را د حیواناتو دا زړونه خو تاسو په قربانۍ کې چالال کې ټولې وینئ نو دقه رنګې زړه د دې انسان هم دی دې ته قلب وایي او په دې سینه کې ګس طرف ته خالی ځای کې پروت دی دغه د غوښې ټوټه د حیواني روح سرچشمه ده حیواني روح پکې پیدا کیږي او د شریعت په اصطلاح کې دغه ټوټې ته زړه نه وایي دا موږ چې پښتو کې څه ته زړه وایو دغه ته زړه نه وایي لطیفه ربانی چې د غوښې په دې ټوکړه کې من جانب الله کې ښودلې شوې دقه ته زړه وایي دا موږ چې څه ته زړه وایو په پښتو کې دقه ټوکړه کې لطیفه ربانی ده من جانب الله کې ښودلې شوې ده او د انسان انسانیت هم په دقه باندې قائم دی چې دا کم من جانب الله د غوښې دې ټوکړه کې شته د دې وجه نه د احکام شرعیه مکلف او مخاطب دا انسان جوړ کړی شوی دی
نو مراد دلته کې هغه محل د ادراکاتو دی او پاتې شو د غوښې ټوکړه نو دا خو د زناورو په دې خېټه کې پروت دی د زناورو په بدن کې دا د غوښې ټوکړه پرته ده نو عالمان د دې تعریف داسې کوي جسم لطیف قائم بالقلب دا یو باریک جسم دی چې د غوښې د زړه پورې لګېدلی دی جسم لطیف یو باریک جسم دی زړه قائم بالقلب اللحمانی د غوښې په دې زړه پورې قائم دی دې پورې لګېدلی دی قیام العرض بمحله لکه عرض چې په خپل محل پورې لګېدلی وي او قیام الحرارة بالفحم یا په سروټ کې پورې ګرموالی لګېدلی دی وهذا القلب هو الذي يحصل منه الادراك او دا هغه زړه دی چې په دې پورې ادراک یعنی پوهه حاصلیږي وترسم فيه العلوم والمعارف او نقش کیږي په دې پورې علوم او معرفت د شیزونو دقه زړه دی من خو د غوښې ټوکړې ته زړه وایي نو په دې زړه کې خدای پاک یو ملکه پیدا کړې ده یو لطیفه ربانی ده چې دغه ټیک شو نو بس ټول بدن ټیک شو خدای دې ټولو زړونه ټیک کړي وعلى سمعهم او په دې غوږونو باندې ولا مهر لګولې دی نو د حق آواز نه اوري د حق نه پیدا نه اخلي زړه او غوږونه د هر طرف نه ادراک کوي پوهه حاصلوي نو په دې مهر ولګو او دا سترګې صرف مخامخ لیدل کوي نو په دې ولا پرده واچوله وعلى ابصارهم غشاوة په دې زړونو باندې پرده ده اوس په زړونو باندې پرده ولا ولګوله په دې سترګو باندې ولا پرده ولګوله په زړونو باندې مهر ولګېد په غوږونو مهر ولګېد او په سترګو ولا پرده ولګوله نو دوی اسم نه پوهېږي نو دې کې سوال دی چې د کافرانو ته په دې سترګو باندې پرده شوله په غوږونو یې ولا مهر ولګو په زړه یې ولا مهر ولګو نو دوی چې دا کفر کوي نو بیا ولې ملامته کوي ولې ګناهګار یو د الله علم دی او یو د بنده کسب دی نو علم د الله خبر ورکړه چې دا خراب خلق دي دا داسې دي دی به ایمان نه وروړي او دې بنده له الله پاک خپل د کسب کولو اختیار ورکړی دی دا بنده سوال الله اختیار ورکړی دی او س الله دې مجبور پیدا کړی دی انسان داسې نه دی چې لکه د کاڼي پروت دی که چا واړو نو ووړې ده او که چا ناړو نو نه وړي داسې نه دی او دې داسې هم نه دی چې دې قادر مطلق دی چې دې څه کول غواړي نو هغه به کېږي نو څه ناڅه دله الله اختیار ورکړی دی او څه ناڅه دی مجبور دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته یو سړی راغی او ورته وایي چې موږ انسانان مجبور محض یو او که قادر مطلق یو څه قدرت لرو نو علی رضی الله تعالی عنہ ورته ویل وی ته څه قدرت لرې او څه مجبورې نو وی څومره مجبورې ما او څومره مختار ما اختیارمن ما قدرت لرم سړی ولاړو نو علی رضی الله تعالی عنہ ته خپه اوچته کا نو یو وخت په اوچته کړه وی دا بل خپم اوچته کا وی دوی مخ په خو نشي مچتولې وی دا یو قدم چې دی اوچت کې نو د قمرته مختارې ستا اختیار او قدرت شتا
خو دا دویم خپش نه چې اوچتولی نو دقه عمره ته مجبورې نو دې بنده له الله اختیار ورکړی دی د یو قدم اوچتولو اختیار یې ورکړی دی دا دویم قدم دی نشي اوچتولی دا ولا الله اوچتوي نو که دا یو قدم دی په نفس د پاسه کېښودو دا نفس او شیطان دا خو ته قابو کا دا یو قدم په د پاسه کېده نو دا دویم قدم به د الله پورته کی نو که په یو قدم تر عرشه پورې رسي نو د دې نه مراد دقه دی چې ته دا یو قدم په خپل اختیار باندې د نیکۍ لپاره کېده دا دویم قدم به د الله اوچت کړي نو عرش ته به دې ورسوي یو قدم په نفس کې د دویم به په عرشي او که دا یو قدم ته د بدۍ لپاره اختیار کړي نو دا بل قدم د بیا الله اوچتوي که دا یو د شیطان د پاره کې خو دا بل به د الله اوچت کې جهنم ته به دې پې ورسوي نو الله دې لومبنی قدم زمونږ د الله د رضا لپاره کړي دویم قدم به راله الله اوچتوي جنت ته به هم پې رسوي داسې نه ده چې خدای پاک ووایي چې بس دې ایمان نه راوړي او بس دې وایي زه مجبور یم نه راوړم ایمان نو خدای ویلي دي نو تا له الله اختیار درکړی دی دا خپل اختیار په صحیح طریقه استعمال کا یو مثال عالمان وی یو مالک دی او هغه سره غلام دی او د سرو زرو اشرفه ولا روزانه ورکي او بیا دا غلام روزانه دا اشرفه واخلي او سین ته یو سیل ته غورځي یو دینار ورکي روزانه سین ته وړي غورځي مالک ورته ویل هلکه دا روپې ته سین ته مه غورځوه که تی سین ته غورځې نو را روزانه وظیفه به دې بند کم بیا به نه در کوم او دې بیا موړي سین ته غورځي آخر چې بار بار وینا شو آخر کې وی ما پتا وظیفه بند کړه تعالی دې روپې بیا اشرفه نه در کوم اوس دا اشرفه بندېدل دا د مالک د طرف نه بند شو که د دې سړي د خپل بد عمل چې سات پسات یې پسین لوکي دا دې بند کړله نو دا مهر چې الله د ده پړه لګولی دی دا بنده خپل غلط اختیار استعمالوي الله اختیار ورکړی دی هغه غلط استعمال کړ چې غلط استعمال کړ نو خدای وایي بس ما د باندې مهر لګول په ایمان نه راوړي دویم مثال یو مریض دی هغه ډاکټر له تللی دی او ډاکټر ته وایي چې بیمار یم او سینه مې غلبې شو ټوله شپه ټوخه ټوخه کوم خوب نه راځي سر لګولی نه شم هغه وله دارو ورکړله چې دا دارو خورا خو پرهیز کوه سموسې به نه خورې اچار به نه خورې تروې شملې به لس کې او دې چې راشي نو د خولې خوند مې پیکره چېته تروې شملې نشته چېته اچار نشته چېته د تیلو هغه اچار او د سرکې اچار او د شملو اچار او د سموسې دا ټولې خوري هغه ورته وي پرهیز کوه روزانه ورته وي پرهیز کوه دی نه کوي آخر چې دا بدپریزي کول او نن یې وکته نو وي سړیه بس ته د جوړېدو نه تمرې او بل سټ وټ شو مړ شو د ډاکټر دې وینا مړ که چې تمرې خپلې بدپریزۍ خراب که مړ شو او دا کافران چې دي دا انسانان دي دوی له الله قدرت هم ورکړی دی اختیار هم ورکړی دی دوی دغه خپل اختیار او خپل قدرت غلط استعمال که مهر پې ولګېد ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم دي لپاره عذاب عظيم لوی عذاب دی ولا الله ولا عذاب مقرر کړی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين